کمینه دی داسې سړی چې هغه په خپل کور والو باندې زیاتې کوي، د خپل کور والو سره جنګ جګړې کوي، د خپل کور والو سره بد اخلاقي کوي. نو د ټولو نه بهتر سړی څوک دی؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي چې ای زما صحابه تاسو ته زه وښیم چې د ټولو نه بهتر سړی څوک دی. حدیث مبارک کې راځي 2 ځل 3 ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آواز کوي چې د ټولو نه بهتر څوک دی، د ټولو نه بهتر څوک دی. صحابه کرام ورته وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وښایي د ټولو نه بهتر څوک دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي خیرکم خیرکم لاهله. دا د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکوي چې بهتر سړی په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه د خپل کور والو سره ښه اخلاق کوي، د خپل کور والو سره ښه، د خپلې ښځې سره، د خپلو بچیانو سره ښه اخلاق او ښه تعلق ساتي. بهتر سړی وایي دا دی. بهتر سړی دا نه دی چې د کور نه بهر راوځي د خلکو سره خسته سلام دعا کوي او په خندا پیشانۍ او په روڼ تندي باندې د ټولو خلکو سره میلاویږي. دا بهتر سړی نه دی. او بیا کور ته رادننه شي په بریتو پسې ازمری تړلی او نه څوک د ده د یرې نه څوک نه خبره کولی شي، نه ته څه غوښتلی شي، نه د ده د یرې د وجې نه څوک هغه خپل مشکلات بیانولی شي، نو دا بهتر سړی نه دی. نو خواست او سزا کوم ډېر خلک چې دي په دې مرض کې مبتلا دي، هغې چې کور ته رادننه شي دومره خپل هغه مصنوعي رعب یې جوړ کړی په دې خپل کور والو باندې، بهر چاته هیڅ نشي ویلی، کور ته چې رادننه شي بس بیا د ځان نه ازمری جوړ کړی، په ښځو باندې مه ږده، ظلم کوه، زیاتی کوه. داسې کس ته د الله رسول صلی الله علیه وسلم د کمینه الفاظ استعمال کړي دي. کمینه دی داسې سړی چې هغه په خپل کور والو باندې زیاتی کوي، د خپل کور والو سره جنګ جګړې کوي، د خپل کور والو سره بد اخلاقي کوي. نو په کور کې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په شانتي اخلاق دا عملی کوي، بیا به ستاسو رعب جوړي. دې ته رعب وایي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي چې په تاسو کې بهتر سړی هغه دی لاهله چې هغه خیرکم لاهله چې هغه د کور والو سره ښیي، او په تاسو ټولو کې بیا بهتر زه یم چې زه د خپلو بیبیانو سره ډېر ښه سلوک کوم. دا زموږ ستاسو پیغمبر وینا ده. نو خواست زما تاسو ته دا دی چې په خپل کور کې رعب او دغه دبدبې مه چلوئ، بلکې اخلاق استعمال کوئ. اخلاق د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده. یو سړی راځي، عمر فاروق رضی الله عنه امیر المؤمنین دی، ورته وایي یا امیر المؤمنین، په دې نیت باندې راځي چې خپلې ښځې نه ډېر تنګ و، خپلې ښځې ورسره جنګ جګړې کولې. نو چې کله راغلو امیر المؤمنین ته دا ګیله کوي چې څنګه یې ګیټ ډبولو. په دغه دوران کې د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کور نه څه اوازونه واورېدل چې د عمر فاروق بیبي دا د امیر المؤمنین سره په بحث ده، خبرې ورسره کوي، आवाज لږ اوچت دی. نو دې سړي خو ګیټ ووالو، خو چې دا حالت یې ولیدل نو ځان سره یې سوچ کولو چې کم مسله ما راوړې وه